بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله رب العزت په آیات کریمه کې دا خبره ذکر کړي چې صبر کوونکی انسان ته به الله رب العزت بغیر حساب او کتاب اجر ورکړي. چې د قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت کله چې د عدل او د انصاف تلولېږي، الله رب العزت به منځ کوونکی ته وایي چې راشه د خپل منځ د خپل عبادت مطابق خپل اجر ویسا. حج کوونکی ته به وایي راشه د خپل اجر د خپل حج چې کومه د اجر ویسا. خو کوم انسان ته الله رب العزت به صبر کوونکی انسان ته وایي چې راشه بغیر حساب او کتاب اجر ویسا. ولی چې کله الله رب العزت په انسان باندې مصیبتونه، تکلیفونه، مصائب راولي او دا په دغه حالات کې الله رب العزت ته بالکل ځان مفوض کی، هغه ته ځان وسپاري چې الله دا مصیبت، دا تکلیف، دا تارا وسته دي ته به ختمه. په دغه باندې چې کله انسان صبر کوي نو الله رب العزت په قیامت کې دا دیله دغه صبر باندې بغیر حساب او بغیر کتاب چې کومه صبر کوي اجر او ثواب ورکوي. نو موږ تاسو سره پکار دي چې په خپل مصیبتونو، تکلیفونو، ازمایښونو باندې صبر وکړو، بلکې داسې نه وایو. موږ پښتانه سوي وای سپی صبر کله وړو کې رسیدلو. دا متل ډیر انتهایی غلط دی. ولی چې الله رب العزت په صبر باندې به انتها ډیر زیات اجر او ثواب ورکوي. په کار دی چې ما او ته هم د مسلمانۍ تقاضا ده چې موږ هم په مصیبتونو، تکلیفونو، امتحانونو کې الله رب العزت ته ځان وسپارو او په مصیبتونو، تکلیفونو باندې صبر او استقامت وکړو.